بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء رکوع نمبر 12. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما لکم پس شوی دی تاسو لرا فی المنافقین د منافقانو په باره کې فئتین دوه ډلې والله ارکسهم حالانکه الله واپس ګرځولي دي دوی بما کسبو په سبب د دوی د عملونو چې کړي دي. اتریدون آیات سغړی ان تهدو چې نیغلار وخی من هغه چاته ضل الله چې بیلاری کړي دی الله ومن یضلل الله او هغه څوک چې الله بیلاری کی فلن تجد له سبیلا نو هرگز تبو نه مومې د پاره د هغوی سلاره د هدایت ودو هغوی غواړي لو تکفرون کاش چې تاسو کافران شئ کما کفرو لکه څنګه چې دوی په خپله کافران دي فتکونون پس شیبت پس چې شئ تاسو سواء برابر فلا تتخذوا منهم پس منی سئ تاسو مه جوړوئ تاسو د دوی نه اولیاء دوستان حتی تر دې پورې یهاجروا فی سبیل الله چې هجرت وکړي په لاره د الله کې فإن تولوا نو که مخ واړو دوی د هجرت نه فخذوهم نو ونیسئ دوی وقتلوهم قتل کئ دوی حيث وجدتموهم چرته چې دوی بیا مومئ ولا تتخذوا منهم او ما جوړوي د دوی نه وليا ولا نصيرا نه دوست نه مددگار الا الذين مگر هغه کسان يسلون چې یوځي شي الی قوم بینکم د دې قوم سره چې ومنځ تاسو کې وبینهم د دوی په منځ کې میثاق معاهدوي او جاءوکم یا راشدوی تاسو ته حسرت صدورهم چې تنګ شوي سینې د دوی ان یقاتلوکم چې جنگ وکړي ستاسو سره او یقاتلو قومهم یا جنگ وکړي د خپل قوم سره ولو شاء الله کچرې غواړي الله لسلطهم علیکم نو خامخا به یې زورور کړي وي هغوی په تاسو باندې فلقاتلوکم نو خامخا به جنګېدلې وي ستاسو سره فإن اعتزلوکم نو کچرې ډډه یې وکړه ستاسو نه فلم یقاتلوکم او نه کوي جنګ ستاسو سره والقوا الیکم السلام او وړاندې کړه تاسو ته صلح سلامتیا فما جعل الله لکم پس نه دی درکړی الله تاسو ته علیهم په دوی باندې سبیلا هیڅ حق د حملې سبیلا د لارې مطلب د لارې د حملې ستجدون زرد چې بیا به مومئ تاسو آخرینا نور منافقان یریدون چې غواړي دوی ان یامنوکم چې په امن کې پاتې شي ستاسو نه ویامنو قومهم او په امن کې پاتې شي د خپل قوم نه کلما ردو هر کله چې راوبللی شي دوی الی الفتنه فتنې ته فساد ته ارګسو فیها نو واپس ګرځولی شي دوی په هغې کې فإن لم يعتزلوکم نو کونه نشول ستاسو نه ویلقوا الیکم السلام او وړاندې نه کړل تاسو ته صلح سلامتیا ویکفو ایدیهم او بندې نه کړل لاسونه خپل فخذوهم نو ونیسئ دوی وقتلوهم ووجنئ دوی حیث ثقفتموهم چرته چې بیا مومئ دوی واولئکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا او اولئکم او دقه خلق چې دی جعلنا جوړ کړي د مونږ لکم تاسو له علیهم په دوی باندې سلطانا مبینا دلیل ښکارا. اوس په دې رکوع کې منافقینو ذکر دی. خبره دا وه د آیت شان نزول داسې دی چې زید بن ثابت رضی الله فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد میدان ته ووتو نو څه منافقین چې 300 کسان د عبدالله بن ابی سره چې ونو په دې کې څه منافقان چې ونو هغه 300 کسان دغه شول پاتې شول. اوس د صحابه دوه ګروپونه شو. صحابه وایي چې مونږ واپس لاړ شو د دې جنګ نه نو چې دغه کسانو سره به ایسته جنګ وکړو لکه دوی مسلمانانو سره جهاد لنوځي او د الله د رسول خبره نه مني د دوی سره خو جهاد پکار دی. په دې وخت کې د آیتونه نازل شول یعنی الله رب العالمین د مسلمانانو وضاحت وکړو چې هغه د منافقینو وضاحت وکړو چې هغه منافقین چې هغه د اسلام د خاطر خپل کور خپل مال خپل ځان نشي قربانولی نو په هغو باندې به تاسو هیڅ اعتبار نه کوئ او دوستانه به ورسره نه کوئ ځکه چې د دوی پته نه لګي چې دوی د کافرو سره مرسته وکړي که نه. خو که فرض که داسې یو منافق دی چې هغه بالکل غیر جانبدار دی هغه ستا د خلاف د بل چا مدد هم نه کوي لکه د کافرو سره ملګرتیا نه کوي ستا سره هم نه جنګېدوله نه ځي خو د بل سره هم ملګرتیا نه کوي د کافر د طرف نه خو بس زړونه یې تنګ دي د سره لکه داړو د جنګ څه دینه که نه نو د هغوی خلاف نه خو بدترین منافق هغه دی چې هغه نوم د مسلمانۍ اخلي او د مسلمانانو پټ رازونه ښکاره کوي
او بیا د کفارو سره یو ځای کیږي او بیا د کفارو په لښکر کې لکه د هغوی مرسته کوي او د مسلمانانو خلاف چې کله ورته کافر وایي چې لکه زموږ مدد له راشه نو دا منافق بیا د کافرو مدد له ځي او د مسلمانانو مدد له نه ځي نو دغه منافق چې دی دغه ډېر نقصان دی ځکه چې دا اسلام ته نقصان رسوي چې د دې منافق د امن پسندۍ 3 صورتونه دلته بیان شوي دي چې د مسلمانانو سره صلح وکړي یا د لښکر د کفار کې نه شاملیږي او دا چې درېیمه خبره دا چې که فرض که مجبورا دی شامل هم شي د کفارو سره که نه نو چې خپل لاسونه د جنګ نه بند ساتي نو که دا درې واړه پکې یي خو ټیک ده بیا سره جنگ مه کوئ خو دا درې واړه پکې نه او بس په نیت کې فتور دی او چې کله هم لکه د قصد د امن پسندۍ ځان چې دی نو مسلمان ظاهروي د امن دپاره چې د مسلمانانو د تکلیف نه بچیمه او بل طرف ته د کفارو سره ملګرتیا کوي نو د داسې بنده چې چېرته موقع میلاو شو نو قتل یې کوي صدق الله العظیم